ښایسته ګران او خوندور پښتانه په پاکستان کې پریشانه دي. هغه پښتانه چې د چا کارډو ته مسله وي. PR کارډ ACC کارډ والی خو تقریبا ټوله ولاړل خپل ملک ته. هر هغه عمل یې ورسره وکاو چې ملک پرېښودنه باندې دوی اتفاق ورسره وکاو چې ځو بس یې نور مزید زیاتې مه تنګوه مه مې شرموه. اوس اکثره پښتنو ته دا مسلې هم جوړې دي چې د هغو کارډونه د فیملي کې د پلار یا د مور یا د ورور بلاک کړي. پښتنو ښایستو پښتنو را روان مجلس دا ده چې کومو خلکو چې شناختي کارډونه بلاک دي، کوم خلکو چې شناختي کارډونه په انکوایري کې دي، کوم خلکو چې څوک ننوتي دي، کوم خلک چې څوک اوس چا باسلي دي بیرته. د ما خپله مشوره که تاسې وغواړئ دا ده چې څوک درغلي دي خاندان ته هغو باندې ګوتې مه وهئ. چا په خاندان کې ننوتی هغه دې په تا باندې باید لاس نه ووهي، د حالات یې موجوده کې. هغه چې مې کومه رشته ورکړې ده هغه رشته کې در ونیسئ، در قبول یې کړئ. له وخت له سمېدا سره حالات له ټنډول کېدا سره چې هر وخت حالات ټنډه سول بیا ته اسټام هم لیکئ چې ته بل عمل هم ورسره کوئ چې ته هغه ښه خوږه طریقه باندې بیرته چې وروره تر دې وخته یې همیشه در سره کول نور مزید زیاتې ما ته حالات دا د بدل سول تی وینې سوکا به په ترتیب وباسې. کومو خلکو چې شناختي کارډونه بلاک دي، پاسپورټونه یې بلاک دي، د کور والی شناختي کارډونه نسته، را روان وخت کې هغو پښتنو ته هم مشکل جوړیږي. نو د هغو دپاره ما په مشوره باندې د ما په څونه علم یا د ما په څونه تجربه باندې هغو ته دا پکار ده چې تاسې عدالت سره که رجوع کړي هغه آډرز له ځانه سره کښېږدئ. عدالت کې مې کیس روان یې هغه له ځانه سره کښېږدئ. که مې نه روان عدالت های کورټ سره تاسې ته رجوع کول پکار دي چې له دونه وخته بیا تر دې وخته پورې د موږ کیس په نادره کې روان و، په کمیټۍ کې روان و، غور فکر باندې وسو نه وسو، موږ هم دونې سر نه باندې چرخاو. خو دغه مې را سره کړي ول چې تعلیم هم را باندې راولی و، د رینټ هاوس کور هم را باندې راولی د کرایې وال، یو سودا مې نه سوی کولی، یو داسې یوه جانداري مې نه سوی کولی چې په ملک پاکستان کې انساني حقوق کې آئین پاکستان په مطابق کېدو. اوس د دې کمره غاړې ته ودرولم، اوس د کونج ته ایثار کړم، اوس مې پسې لږې له ملکه جخه ډیپولټ کوي مې. نو لہذا د ما خبره سنجیده واخله. له ما سره ذاتیات سوي دي، له ما سره غلط سوي دي. د ما کارډ 1975 ده، د 1978 ده، د پلار نیکهګونه مې دلته راغلي دي. پرون یو کیس راغلی و یا مال نیکه خو مې شهید سو. مال چیرې شهید سو؟ په کشمیر په جنګ کې. د کشمیر په جنګ کې نیکهګونه شهیدان سوي دي او نن به مې نه منې. نو حسابونه کتابونه خو به بعد کې یورې د لوی سر ته یې خیري، حسابونه کتابونه خو بیا تر منځه بعد کې خبرې دي. په کار ده چې تاسې له عدالت سره سټې آډر دپاره یې بولې، ډایرکشن دپاره یې بولې، هراسمنټ د پولیس د درونې دپاره یې بولې. تاسې له خپلو وکیلانو صاحبانو سره رابطه وکئ چې هغه د هراسمنټ د پولیس د تاسې دا د تاسې بې حرمتي چې کومه کېږي د دغه ساتنه او تاسې ته یو آډر ترلاسه کوونه او په های کورټ کې خپله رجوع کوله چې بابا ما سره دا ذاتیات له کلونو را روان دي. چا له 1917 بلاک ده، چا له 10 بلاک ده، چا له 20 بلاک ده، چا له 21 بلاک ده، چا څوک بلاک سوي ان بلاک سوي بیرته بلاک سوي. دا ټوله بدتمیزیانې له ما سره سوي دي. که چیرې خبره د مهاجر سي یا د افغاني سي بیا خو نو مهاجران له انډیا هم راغلي دي. بیا چې کوم سړی له ما څخه د 1975 د 78 ریکارډ غواړي، د پاکستان آئینه، پاکستان قانون، دغه د پښتون دپاره قانون، دا بیا په کار ده چې هغو څخه هم 78-75 وغوښتل چې کوم چې د ما او د تا په سر ناست دي او له ما او له تا څخه د 78-75 ریکارډ غواړي هغو سره نسته، له ما یې غواړي. نو ډېر مجلسونه داسې دي چې په هغو باندې غږېدا هر سړی پوهېږي. تاسې ته دغه یو مشوره در کومه چې تاسې له خپل عدالت کې کوم کیس رواني هغه آډر کاپۍ له ځانه سره کښېږدئ، کمیټۍ هم روانې هغه له ځانه سره کښېږدئ.
او که چیرې مې نه یې داسې کیسه او 75-78 ریکارډ هم لرې کیس دې نه یې اچولی باید په کار دسته کیس واچوه مې ناوخته کوه مه ځان پریشانه کوه مه بل پریشانه کوه مه کور بچیان پریشانه کوه مه جایداد لیلام کوه د جایداد په مد کې واچوه ما خپل جایداد دلته جایداد مې په نامه د شناختي کارت را جوړ کړی د هغه په مد کې ما سره اوس جایداد د جایداد سټې راکړه د جایداد دپاره ټرانسفر راکړه اوس ما ته دا ټوله کیسې له عدالته سره رجوع کول دي الله دې د موږ او د تاسې مشکل اسانه کړي انشاءالله بله ویډیو به د قانوني په معلوماتو تاسو ته جوړوو دغه رنګه